نو دغه ځای ته چې رالي نو قبلې ته به مخکې او نیت به وکړي چې الله د عمرې سعی کومه تی ما ته آسانه که او زما د اړخې قبوله که او دواړه لاسونه به د دعا په شکل کې اوچت کې داسې او مخامخ د بیت الله شریف صحیح ښکاري ټوله نه ښکاري هغې ته به ګورې او اول به دا دعا وکړي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير درې ځله به دا کلمه ووایي او بیا به دعاګانې ووالي دا هم د دعاګانو د قبلېدو یو اهمه موقع او یو اهم ځای دی د هر چا خوښه ده 15 منټۍ 10 منټۍ 20 منټۍ دعاګانې به ووالي او بیا به د صفا د طرفه داسې به روان شي په برنډه کې یو اړخ ته برنډه ده بل اړخ ته برنډه ده دې اړخ باندې خلک ځي او په هغه اړخ باندې خلک راځي او منځ کې نری کوڅه ده هغه په دوه حصو کې تقسیم ده هغه د ویلشیر دپاره ده هغې د ویلشیر والا خلک ځي راځي نو سعی کې شروع د سعی په دوران کې د طلوع رفتار نه به ډېر په قلا راځي او نه به ډېرې زیاتې منډې وایي د هر حاجي د طلوع راتلو چې کوم خپل طبعي رفتار دی په دې رفتار کې به رواني او دغه تلل دا اسې تلل نه دي دا اسې ګرځېدل نه دي دا ورزش نه دی بلکې دا د حج یا د عمرې یو اهمه عبادت کې ته لګیایي نو په خشوع سره په خضوع سره په عاجزۍ سره او الله طرف ته په توجه سره رواني دا صفا نه چې ځي مرو طرف ته نو منځ کې یو ځای راځي د صحابه کرامو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې او د غننګي د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دا لګزي دا جوړ کېو د صفانه بشر روانې دي د غزې ته براو رسېدي دا سي جوړې دما ورکوس شوې بیا به لږ مخکې لاړې بیا به بره شو اوس موجوده زمانه کې دا ټوله برانه یو شانتي ده د نښې دپاره د سعودي حکومت بره په چت کې شین رال لګولې دي او دې اړخ ته شین رال دې هغه اړخ ته شین رال نو د صفا نه چې مروه ته راځي او څنګه دا شین رال شروع کېږي نو قدمونه به تیز کی دا رمل نه دی بعضې خلک د رمل په شان د پهلواني شروع کړي نه هسې به قدمونه څه کړي تیز کړي د منډې شکل به جوړ کړي هغه ځای پورې چې کوم ځای کې شین رال ختم شي بیا به خپل طبعي رفتار شروع کړي واپسې کې چې راځي بیا به دا چلو کړي د یو شین رال نه د بل شین راله پورې منډوال دا د نارینهو دپاره ده زنانه به په خپل طبعي
رفتار سره ځي. د صفا او د مروه ترمنځ د سعی حکمت او د دې شنه رات کې د منډې والو حکمت هغه دا دی چې کله د الله په حکم سره ابراهیم علیه السلام د مکې د کعبې په خوا کې اسماعیل علیه السلام پرېښود، خپله بیبي هاجرې پرېښوده، نو د ابراهیم علیه السلام د تلو نه بعد د هغې سره اوبه ختمې شوې او بیا د هغې په سینه کې پیم کم شو. نو یو وخت داسې راغه چې په خپله هم تږې شوه، اسماعیل علیه السلام ورکوټې ماشوم و، هغه ته پیم نه رسېده، اوبه هم نه وې. نو هاجرې د اوبو په تلاش کې ګرځېده را ګرځېده، نو د صفا غونډۍ ته راغله، د دې د پاسه وختله او بیا ګیر چاپېره کتل را کتل چې چېرته انسانان په نظر راشي، چېرته لوګې په نظر راشي چې ورشم اوبه ترې وغواړمه. چې کله به مایوسه شوه بیا به یې رامنډه کړه د مروه دې غونډۍ ته، هلته کې به یې دا چل وکړو. بیا به چې هلته مایوسه شوه بیا به د صفا غونډۍ ته او ورسره به اسماعیل علیه السلام ته کتل چېرته شرمخ ګیدړ بل ځناور ورته نقصان ونه رسوي. نو خپل طبعي رفتار سره به تله، خو چې کله به دې ژورې کندې ته راغله نو اسماعیل علیه السلام به د نظر نه پناه شه، نو د هغې د حفاظت په حرص کې به دقه ځای کې دې منډه کړه. نو دغه عمل د الله خوښ شه، نو د قیامت د ورځې پورې د صفا او د مروه ترمنځ سعی د حج او د عمرې حصه وګرځوله او دا یې واجبه کړه، او په دې ژور ځای کې منډه دا یې مستحبه وګرځوله. دا پکې حکمت. کم د صفا او د مروه ترمنځ د سعی په دوران کې ذکر، اس قسم ذکر د شریعت د طرفه نه دی مقرر، که چپه خوله رواني هم صحیح دي، که دعاګانې غواړي، که تلاوت کې، که ذکر کې، که استغفار وایي، که درود وایي، هر څه پکې جایز دي. البته د عبثو او د بیهوده او د فضولو خبرونه به ځان ساتي. کم مسلمان چې عمره وکړله او په عمره کې سعی ونه کړه، ډېر واقع داسې پېښېږي، هر کالي راځي خلک زمونږ ته بوسونه کوي، خیالیني روب ورباندې راشي، ناپوهي طواف وکړي او د صفا او د مروه ترمنځ سعی ونه کړي. نو که کوم حاجي سعی ونه کړله او احرام یې کوز که سر یې اخریړو نو بس سعی خو لاړه، خو البته په ده باندې دم واوړېده، دم ورباندې واجب شه، دم به ورکوي. که چېرته د سر د خریلو نه وړاندې راغه او چا خبر که مسله یې واورېده، ګنټه، 2 ګنټې، 3 ګنټې پس راغه او هغه سعی وکړله، د هغه دم ترې نه ساقط شو، دم لاړو.
په حج او په عمره کې چې د دم دا ټکي بیا بیا راځي، نو د دې دم معنا قرباني کول دي. د دم معنا قرباني کول. او په حج کې دو قسم قربانی ده، یو ته دمی شکر وي، دمی شکر. کم مسلمان چې حج تمتع وکړي او یا حج قران وکړي، نو د الله جل جلاله د طرفه په باندې دا مهرباني الله وکړه چې په یو سفر کې د دو اهم عبادتونو وکړل، یو حج او بل عمره. نو د دې فضل په عوض کې په د باندې دم واجب شو، دې ته دمی شکر وای. عام حاجیان چې کوم تاسو وکوي او د دمی شکر وخه دا حاجی په خپل مخوري شي او نورم خوري شي، بلکې د دین نه لګه وخه خورله دا مستحب طریقه ده. او کم حاجی چې په حج کې څه نقصان وکړي او دا هغه نقصان د وجې نه په د باندې کوم قرباني واجب شي، دې ته دم جبر وایي. دا د ګناه د جرم او د نقصان قرباني ده. نو د دې غوښه دا حاجی په خپل نشي خوري او په مالدار ملګرو نشي خوري، دا به غریبانانو باندې خوري. او هلته کې مشهوره منډۍ ده، حاجیان هلته لاړ شي، څاروي والي او بیا یې هلته کې ذبحه کړي، د دنیا غریبانانی هغې به د غوښه تقسیم کړي. په حج او یا په عمره کې د څه نقصان په وجه باندې چې کوم دم په حاجي باندې را ووړي، نو کشر ووړي نو د غاړه به ال خلاصيږي چې څاروي ذبح کړي. د څاروي د قیمت او د پیسو په ورکولو د غاړه نه خلاصيږي. ژوندي څاروي ورکولو سره غاړه نه خلاصيږي، ذبح ضروري ده. او د حج د نقصان په وجه باندې کم دم چې په حج باندې ووړي، دا حرم په حدودو کې ذبح کول ضروري دي. او دا غنګي د عمرې په وجه باندې چې کم دم ووړي، دا د حرم په حدودو کې په مدینه کې یا په جده کې یا په پاکستان کې که د آدم سړی ذبح کوي نو نه ادا کېږي. بعضې ملګري سعودي کې دا وایي خپلواني رشته داراني، څوک جده کې څوک طایف کې یو ځای کې بل ځای کې، او هغه هم ناپوهي په حاجي باندې دم وړي، او بیا دې هغه ملګري ته وایي چې زما د طرفه دغه ځای کې قرباني ورکړه، یا هغه ورته وایي زه به ستا د طرفه چې دې قرباني کومه نو دا نه کېږي. چې هغه کس راشي او مکه کې څاروي ذبح کړي، بیا که د هغې غوښه د ځان سره وړي نو وړي شي، خو ذبح به کوي د حرم په حدودو کې دننه. دم شکر او چې کوم دم د نقصان په وجه باندې په سړي باندې واجب شي حاجي باندې، نو داسې څاروي ذبح کول ضروري دي چې په هغه باندې شرعي لحاظ سره د اختر قرباني کیدی شي. عمر برابري
او داسې صاحب مې پکې امنوي. کم مرګري باندې په عمره کې دم واورید نو دا نه ده ضروري چې دغه دم د فی الحال ذبح کی کراو وطن ته او راتلونکي کال کې او یا میاشت 2 میاشتې پسې چاته پیسې ورکړي او دا یې ورته وي چې ورشه مکې ته چې کله راشي تېر کال یې په ما باندې دم اوښتی و زما د طرفه به په دغه پیسو باندې هلته کې چیلې والې او ذبح به یې کړي. 2 قسمه دم دی، یو غټ او بل ورکوټی. د غټ دم نه مراد اوښ یا اوښه ده او یا غوا یا غوی دی. په حج او په عمره کې چې کوم نقصانات راځي صرف په یو یا 2 ځایونو کې داسې دي چې هغه نقصان حاجي وکړي په ده باندې د غټ دم اوړي او نور په ټولو مسلو کې په حاجي باندې او په عمره کوونکي باندې چې کوم دم اوړي د هغې نه مراد ورکوټې څاروی دي یا چیلې دي، چیلۍ ده، ګډ دی او یا ګډه دا به ورکوي. مخکې مسله تېره شوه چې طواف د بیت الله شریف نه غیر چاپېره دا هم بغیر د نیت نه نه کېږي. نیت پر دپاره ضروري دی. د صفا او د مروه تر منځ سعی دا هم بغیر د نیت نه نه کېږي. نیت به خامخا کې په طواف پسې فوراً سعی شروع کول نه دي ضروري. منځ کې فاصله وشوه دا هم جایزه ده. دا څرنګه د سعی چې کوم چکرې دي نو په دې واړو چکرو کې اتصال نه دی ضروري. خپو کې دې درد راغله، شوګر کم زیات شو، بوډا سړی بوډۍ زنانه در سره ده، یو چکر 2 چکرې تو کړې او هغه وایي زه نور ستړی شوم دا مه کومه د خیر دی. د صفا نه مروه ته راغله هلته کې دمه شه، د مروه نه صفا ته راغله هلته کې لږه دمه وکړه. د صفا او د مروه د چکر په منځ کې یو اړخ ته شه ګنټه نیمه ګنټه 10 منټه یې دمه وکړله. دا هم جایزه ده، څه ګناه پکې نشته. د صفا او د مروه تر منځ د سعی لپاره نیت یو ځل دی او نیت اول دی چې کله ته سعی شروع کې او نیت به کې د صفا نه چې مروه ته رالي نو په مروه باندې دوباره بیا نیت کول نشته دی. د مروه نه چې صفا ته رالي دوباره بیا نیت نشته دی. مروه ته چې رالي او یا دویم چکر دپاره صفا ته رالي نو صرف قبلې ته به مخ کې لاس به اوچت کې دعا به وواړي. نیت بیا پکې نشته دی. او که چېرته د مخ راته ونه کړه ونه درېږي دعا دې ونه کړله همدغه رنګې مسلسل ګرځېدې صفا نه راتاوېدې مروه ته او د مروه نه راتاوېدې بیا صفا ته نه هم جایزه ده. د صفا او د مروه ترمنځ دی چې سعی مکمله کړه نو د طواف نه وروستو 2 رکعته لمونځ واجب دی او د سعی نه پس 2 رکعته لمونځ دا نفل دی. که ودې کړه خو ډېره ښه ده او که ودې نه کړه نو هېڅ قسمه ګناه نشته. د مروه د غونډۍ د پاسه دا 2 رکعته لمونځ کول خلاف اولا دي. د مروه د غونډۍ د پاسه به یې نه کې را به شي مسجد حرام کې
کم ځای کې چې ودرېدې دا 2 رکعاته لمونځ به وکړي او که پولیس والو بهر په بهر را اوښ کړي نو به دا 2 رکعاته لمونځ پاتې شو هېڅ قسمه ګناه پکې نشته. د سعی په مسلو کې آخرنۍ مسله هغه آخرنۍ کار هغه د عمرې د احرام نه وتل دي. د عمرې د احرام نه وتل د عمرې او د حج د احرام نه چې سړی اوځي که نه نو د احرام د صادرونو په لرې کولو سره د احرام نه وځي. د احرام نه د وتو دپاره چې کوم کار او کوم عمل شریعت مقرر کړی دی د هغې نوم دی حلق او یا قصر. حلق معنا د سر خریل او د قصر معنا ویښته لنډول قینچي کول. دا دې تر څو نه کړې نو که جامې دې واچولې صادر دې لرې که غسل دې وکړه هم به ته په څه کې احرام کې به د احرام نه به هله وځې چې کله سر وخورئ او یا ویښته څه کېږي لنډ کړي. د عمرې او د حج نه پس سر خریل او یا قصر دا واجب دي او دا د پیښور د خار د سر د خریلو په شان نه دي بلکې د حج او د عمرې د احرام نه د وتو دپاره سر خریل یا ویښته لنډول دا یو اهم عبادت دی. د نارینه دپاره حلق هم جایز دی او قصر هم جایز دی. البته اولا او افضل او بهتر هغه حلق دی د سر خریل دی. نبی علیه الصلاة والسلام د سر د خریونکو دپاره 3 سره دعا کړې ده. رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين. الله دې ورحمېږي د سر په خریونکو باندې او د ویښتو د لنډونکو دپاره د الله پیغمبر صرف یو ځل دعا کړې ده او هغه هم د صحابه کرامو په مطالبې سره. د تمامي دنیا د انسانانو ویښته د نبی علیه الصلاة والسلام د سر مبارک ویښتو ته نه رسي. نبی علیه الصلاة والسلام ټول کال او ټول عمر ویښته پریښي دي. د حج او د عمرې په موقع باندې د الله پیغمبر ویښته خریلي دي. د زنانو دپاره صرف قصر دی ویښته لنډول دي. حلق ناجایز دی. د نارینه او د زنانه د دواړو دپاره د حج او د عمرې د احرام نه د وتو دپاره سنت طریقه خو دا ده چې د ټول سر ویښته وخورئ او یا د ټول سر د ویښتو نه لږه حصه څه کړي کټ کړي. سنت طریقه خو دا ده لیکن واجب دا ده چې کم از کم د ټول سر د ویښتو 4 حصه یا کټ کړي او یا څه کړي وخورئ. که د تمام سر د ویښتو د 4 حصې نه کومه حصه کټ کړه یا یې ویخورئ نو دی به د احرام نه وځي. زنانه او د باره سنت طریقه دا ده چې ویښته یې کونسي کړي نو ټوله کونسي راونیسي او کټې کړي. که داسې نه کوي نو لکه څنګه چې کله زنانه ویښته ږمنځوي
لگا حیثه پا تندیره را زولندگی لگا یو ارخ دا لگا بل ارخ دا و لگا شارخ دا نو یخت پا سرور حیثو کی تقسیم کی نو دا حج او دا عمره دا احرام نسی اوزی کم از کم دا طور سر دا یختو سرورم حیثه راونی سی او بیا بدین لگا حیثه کٹی او طول سر او یا سلورم حیثه چه دا دی ویخته کٹکری نا علا با دا حرام نا اوزی چه کٹکری شر ویخته دا دی دا خپلو گوتو دا بل برابری هم نارینا او هم زنانا که دا گوتو دا بل نا کمی کٹکر دی حرام نا بری وطلی لہذا کم سری چه یو سر عمره اکرلا او سر اخریلو او یای ویخته لن کرل او اغا باقی ویخته دا گوتو دا بند یا دا غینا کم پادی شو دوباره بیا چی دی عمره کری نو دی با قینشی کولو سر دی حرام نا نوزی بلکه بیا ورمانی پاکی راخل ضروری دی زنانا عام طور سر بدی کی کوتاهی کئی او هغه کوتاهی دادا چې ویخته کومسې کړي او د کومسې په اخره کې داسې سوکه غونډې راوتی لکه غونډې هغه کې لس شل دیرش ویختي نه هغه راونی شي هغه کټ کی نه هغه لس دیرش ویخته د ټول سر د سلوم حسي برابر نه جوړیږي د حرام نه نوشي نو زنانه پوره کول پکار دي چې د بیخور د خار نزی نو ویخته سکا کوسه کا او بیا اخیر کې چې کوم سوکه دا غته دی نه دیږي کې کټکا او هغه نور ویخته شکل بیا پاتې شي دا غینه سلام عسرانی سه او د ګودي د بل ور دی نه کټکاوه کم سړی یا کم زنانه چې عمره وکړه مکمل کړه دا عمرین ورستو دی د خپل سر ویخته په خپل هم کټکولی شي خپل هم خریلی شي زنانه دی کومسی راولی شي او کینشی دی راولی زنانه دی کټکی نارینه دی په شیشې د مخامخ ودرېږي او بلې ډور سره د بسر دی راکاکي څلور پنځه ملګري دي او یو ځای عمره خلاصه کړه او یو هم پکې دا سر نه دی خریلی او یو بل سر خری نه ام خریلی شي خو په شرط دی چې د دوه عمر سي مکمل کړي دا عمرې د مکمل کولو نه وروستو بجامي د هغه وخت پورې نه اچي تر څو پورې چې سر نه خریلی خوشبو به د هغه وخت پورې نه لګي چې تر څو پورې سر نه خریلی که د سر د خریلو نه وړاندې په خوشبو ولګوله سپری په ځان ولګوله د مورباني اوري او که د سر د خریلو نه وړاندې جامې واچولې نو که چېرته د جامو د اچولو نه بعد او د سر د خریلو نه وړاندې 12 غنټې تېرې شوې او د هغې نه وروستو د مسلې نه خبره شوه سړی خبر شو چا ورته ووایي نو سر به هم کټ کي او د مورباني اب اوړي او که د 12 غنټو د پوره کېدو نه وړاندې سر کټ کړلو بیا به صدقه ورکوي او د مورباني نه دی لازم د عمرې د پس حاجی چې کله سر خري نو د سر د خریلو دپاره به د ویښتو د نرمولو په غرض باندې په ویښتو باندې شیمپو او یا خوشبودار صابون نه لګوي حجامان نو ته چې ورشي هغې ساده اوبه ورباندې واچوي او د چا سره ساده صابون پرو دي پخوا چې دنیا دومره ترقي نه وه کړې
نو په دې پېښور ښار کې به د دوکاندارانو سره ساده صابون خرڅېده او هغې ته به د حج او د عمرې صابون وې. د هر حاجي به د ځان سره هغه ساده صابون ویوړلو او بیا به د سر د خریلو په وخت کې اول هغه ساده صابون په سر والو ویښته به یې نرم کړه او بیا به یې ورباندې چاره راښکله سر به یې وخریلو. د عمرې هغه څلور احکام شو. اول احرام، دویم طواف، دریمه سعی او څلورم حلق او یا قصر. دغه څلور واړه کارونه دا په حج کې هم دي. احرام هم دی، طواف هم دی، سعی هم ده، حلق او یا قصر هم دی. او په عمره کې د دې څلور واړو اعمالو چې کومه طریقه تفصیل سره تاسو واورېده، حج کې هم دغه طریقه ده. لہذا چې تاسو دا عمره واورېده او یې زده م کړه نو د دې معنا دا شوه چې نیم حج بلکې د نیمې نه زیات حج تاسو یې زده کړه. اوس یو څو کارونه داسې دي چې هغه په حج کې شته او هغه په عمره کې نشته دي. د هغه کارونه مې انشاءالله بیا که الله ته منظور وه سبا به بیانو. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته په دې مسلو باندې د پوهې او د عمل د کولو توفیق نصیب کړي.